دان وما التشبيه بسم الله الرحمن الرحيم. وما التشبيه للرحمن وجها فسن عن ذاك أصناف الأهالي ولا يمضي على الديان وقت وأزمان وأحوال بحالي. وما التشبيه للرحمن وجها لما نافیه ده په معنا دی لیس سره ده. دا تشبیه اسم دی ما ده، وجن خبر دی ما ده. فسون دا سون نه ماخوذ ده. سون په معنا دی حفاظت سره ده. اهالی جمع دی اهل ده. تمام اهل مراد ده خو اهل سنت والجماعت، یعنی خلق دی اهل سنت والجماعت چې کوم اهالی دی اهل ده. معنی دا دا ومت تشبیه للرحمن وجن لیس التشبیه له سبحانه وتعالى ومت تشبیه للرحمن. نه د تشبیه لپاره دی الله پاک پر تشبیه بیانول وجهن دا طریقه مستحسنه نه ده. ادا طریقه د اهل سنت والجماعت نه ده. وجه په معنی طریقې سره ده. داسې طریقه متبعن چې هغې اتباع وشي، چا د اهل سنت والجماعت مسلکي. وما التشبیه للرحمن نه د تشبیه لپاره د الله پاک طریقه مستحسنه، وجن طریقتا مستحسنتا چې ته د الله تشبیه وای. فسون انزاکا سن په معنا د حفاظت سره ده. ته محفوظ که د اعتقاد فاسد نه. انزاکا د فاسد اعتقاد چې ته تشبیه د الله چا سره وای، دینه ته محفوظ که د اعتقاد فاسد نه. څوک محفوظ که؟ اصناف الاهالی، اهل علم. چا اهل اصناف باندې صنف جمع دي صنف ته په معنا د اهالی وسره اهل اقسام د اهالی او د اهل سنت والجماعت. دا دینه محفوظ کا ځکه دا داسې خلق دي اصناف الاهالی اقسام د اهل سنت والجماعت. دا داسې خلق دي لا یروج عندهم الامر القاصد. دوخه ته کوټه شای نه چلیږي چې یو شای کوټه قاصد باندې کوټه شای دوخه ته نه چلیږي. انا دوخه ته معروف ګرځي. دا خلق دی نه بچ که دا نه چلیږي. دا کیسه چې د الله تشبیه ته وایي مخلوق سره، دا غلطه ده. دا کوټه خبره ده چې الله تشبیه مخلوق سره وایي. نو داسې ما کوه چې معطله ونای اتوای چې الله معطل ده، نعوذ بالله، هیڅ کار نه کوي. دا ټول شیان حواله کړي دي. حالانکه کل یوم هو فی شان. الله فرمایي زه په هر آن کې، په هر یوم کې، په شان کې. ان الله پر شانی، شان په معنا د صفت فعلی سره. الله یفعل، یرزق، یحیی و یمیت و یعز و یذل. دا د الله شان ده علی سبیل التسلسل. دا سره چې الله معطل ده. دا ټول دنیا الله چلی کنه. نو دا نه ده الله نه ده معطل چې کارونه نور ته ولا کړی دي، او الله معطل ده، فارغ ده. نه الله خو متصف به صفات تا. الله خالی ان صفات نه ده. الله پر صفات ذاتی دي، صفات فعلی دي فی کل آن. نو ته معطلونه مکیږه، اما مشبهونه کېږه چې الله تشبیه مخلوق سره وایي او الله پر داسې صفات ثابته چې مخلوق والی، او الله تشبیه مخلوق سره وایي چې الله پر ید ده،
کیدنا لکه دا مونږ لاس، الله پر وجه ده سبحانه کوجهنا لکه مونږ وال مخ، نه داسې دې نه ځان وساته. مشبهونه مه کېږه چې تشبیه الله مخلوق سره ووایي، ځکه الله فرمایي کنه چې لیس کمثله شیء، لیس مثله شیء، یا لیس مثله شیء، چې نفي د مثل المثل وشوه، نو نفي د مثل خو په طریقه اولا وشوه. اگر که الله مثل نشته یا د کاف زائد ده، د الله مثل چوک نشته، نه په جنس کې شریک، نه په نوع کې شریک، نه په صفاتو کې شریک، نه په صفاتو ذات کې چوک شریک، نه په صفاتو الافعال کې چوک شریک، نه په صفاتو ثبوتیه کې شریک، نه په صفاتو سلبیه کې شریک. وما التشبیه للرحمن، الله تشبیه ما وایي مخلوق سره. دا لیس وجهن و طریقا متبعا، دا داس طریقه نه ده چې دې تابعداري کړې د اهل سنت. اهل سنت دې نه اجتناب کوي، الله تشبیه نه وایي مخلوق سره. فسنن ذاک اصناف الاهل، دې نه بچ کا اقسام د اهالی او د اهل سنت والجماعت. لیس کمثله شیء، الله فرمای لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. الله مثل نه لري، نو دا په مشبهه ورد ده چې کوم خلک تشبیه الله وایي په ذات کې، الله ذات کې تشبیه وایي، او دا وایي چې الله مثلا انسان ذات غوندې ده، یا مثلا پیرانو ذات غوندې ده، یا مثلا سپوږمۍ غوندې ده، یا مثلا شمس غوندې ده. دا تشبیه فی ذات. په تشبیه فی ذات الله رد وکړ، لیس کمثله شیء، الله غوندې هیڅ څوک نشته، الله ذات غوندې بل ذات نشته. بیا الله فرمایي او سمیع البصیر. دا سمیع البصیر دا رد مشبهه فی صفات. و بالجمله الثانیه، دومه جمله چې ده سمیع البصیر، دا رد په معطله ده. معطله کوم خلک دي چې صفات نفي کوي، ها وایي الله پر سمع نشته، بصر نشته، دا صفات نشته الله پر، ځکه دې کې خو تشبیه دی الله د خلق سره. نه موږ تشبیه خلق سره نه ده. الله سمیع بصیر، الله ویلی دی، هو سمیع و هو سمیع البصیر، الله ویلی دی. خپل ذات پاک ته سمیع صاحب ویلی دی، خپل ذات پاک ته بصیر ویلی دی. سمیع خو دې ته وایي د پر سمعي، او بصیر دې ته وایي د پر بصري. ها خدا ټیک تا چې له بصر لا کابصارنا ولو سمع لا کاسمعنا. الله پر سمع بصر شتا، خو مخلوق سره تشبیه غلطه ده، مخلوق غوندې نه ده. نو دا په معطله ورد ده او سمیع البصیر، چا صفات نفي کوي. رحمان وما التشبیه للرحمن، رحمان باندې کې دا تحقیق تا چې دا اسم مختص ته الله سره، غیر کې نه استعمالېږي. ځکه رحمان خو عام الرحمت ته وایي، عام الرحمت خو صرف دی الله خاصه ده سبحانه. مونږ تاسو کې بچ رحمي معمولی که مهرباني وکړي، ډوډۍ چاته ورکړي، مثال چای ورکړي، نو دا معمولی مهرباني. رحمان فی دنیا والآخره، دا د الله مختص صفاتونه ده. و سوال ده چې دا بنی حنیفه و قبیله و، ابو سلمه کذاب نبوت دعوه کړې و، نعوذ بالله. دا بنی حنیفه چې دغه ایمان پر راوړاو، دا مسلمه کذاب، دا د نبی مبارک زمانه کې وو صلی الله علیه و وسلم. نو حضرت مبارک وفات صلی الله علیه وسلم، او حضرت ابو بکر خلیفہ شو او سیده جنگ ته واستول کسان. ګوره حضرت مبارک وفات ته صلی الله علیه و وسلم جنازه لا نه ده شوې، صحابه یې سیده واستول جهاد ته. دومره لوی اهمیت چې حضرت مبارک وفاتی،
صحابه باندې غم و، هغه له ډېر غم نه لیونی شو، خو جهاد دومره غټه فریضه وه چې حضرت و جنازه نه ده شوې، جړاګانې شولې دي. ابوبکر صاحب دا واستول، مسلمه کذاب ته یې لاړل. اصل کې دا روان و، بیا اطلاع راله چې نبی مبارک وفات شو صلی الله علیه وسلم. دا واپس شو، دا خلک واپس شو، بیا لاړل. ابوبکر واستول، جهاد ته یې واستول. نو دې سره جهاد یې وکړ چې دا مسلمه کذاب نبوت ده وکړې وه. سخت ډېر شهیدان وشو، ډېر زیات، سوونو شهیدان وشو په دې ځای کې. خدای رب قتل کړ دا مسلمه کذاب، او دا وحشي قتل کړ. وحشي یو صحابي و، حبش و، تک تور و. نو په جنگ احد کې د ده له لاسه حضرت حمزه شهید و. دی هلته کفارو نه و، مشرکینو نه و، ګټ سره ورته پټ و. نو حضرت حمزه خو ډېر لوی مجاهد، نو حضرت حمزه ده وواله په نیزې شهید. او نبی مبارک ته سخت درد ورسېدی په دې خبرې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شو. او بیا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه کورواله وه، هغې غوښې خولې باندې چک ولګولې، یعنې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه غوښې په چکې باندې دغه کولې، دومره غصه یې وه، ځکه دې زوی قتل شوی و جهاد کې. د دې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه کور والی هنده، دا وحشي له لاسه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید شو. بیا چې کله فتح مکه وشوه که نه، عام اعلان وشو، بعضې کسان نه شو معاف، هغه قتل شو. او دا وحشي دا هم د مشرکینو کې و. حضرت مبارک ناسته صلی الله علیه وسلم بیعت کوي د ایمان، چې دا وحشي م راغی، دا بیعت ته راغلی. از حضرت مبارک ته مخ ته کېناسته، حضرت ولیده چې دا خو وحشي ده، دغه یې ما تره شهید کړی ده. نو دا یې ورته ویله وحشي ته چې هل تستطیع، ته دا طاقت لرې چې ما مخ ته نه راځې، بس صرف دا طاقت ته لرې، نور خو یې څه نه ورته ویله، بیعت یې ورسره وکړ مؤمن سره. خو دا یې ورته ویله چې ته دا طاقت لرې چې ما مخ کې نه راځې، چې زه د وینه نه مخامخ. بس وحشي سیده لاړ، ارجې نه ووته، لاړ. بیا د نبي مبارک مخ ته نه راته، ځکه حضرت ته به تره یادېده که نه رضی الله تعالی عنه. ډېر غمګین و حضور خپل تره پسې، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه. بیا وحشي ویله چونکې ما نه دا غلطي شوې ده چې ما د نبي مبارک تره شهید کړی ده، نو زه به اوس په اسلام کې داسې یوه غټه کارنامه کوم. نو دا هغه نه و، دا مسلمه کذاب، دا ده قتل کړ، دې وحشي قتل کړ، سخت قتل کړ. دا د وحشي کارنامه وه. نو دغه بني حریفه چې دي، دغه مسلمه کذاب ته ویله رحمان الیمامه، دا د یمامې جنگ یمامه، دا د یمانې رحمان ده. نو اطلاق ته رحمان خدا ده په غیر الله یې کړی ده، د بني حنیفه و. مسلمه کذاب ته رحمان ویلی دي. او دارنګه یو شاعر د باره کې وایي، د رحمان هغه باره کې، مسلمه کذاب باره کې، وانت غیث الورا لا زلت رحمانه، ته غیث الورا، بران بران، همیشه رحمان. دا د باره کې ویلي. جواب دا ده چې موږ چې وایو چې رحمان دا مختصاتو دی الله نه ده، دا چې معرف بلام استعمالي الرحمن. بعضې دا جواب کې زمخشري چې نو من باب تعنتیم، دا دو ضد ده، هسې جرأت او شرارت چې یو سړی پیغورونه جوړوي او اشارې کوي، او دا نو دا دو تعنت ته د دې بني حنیفه و چې ده ته رحمان ویله.
ولا يمضي على الديان وقت وازمان واحوال بحالي. دیان په معنا د مجازي سره ده، جزا ورکوونکی. دا دین نه ماخوذ ده په معنا د جزا سره. مالک یوم الدین، الله مالک ته ورځې د جزا ده. دیان دین نه ماخوذ ده، دین جزا ته وایي. دیان په معنا د جزا ورکوونکی سره ده. الله فرمایي لکم دینکم ولی دین. او حدیث کې راځي کما تدینو تدانو، ته څنګه عمل کې هغه څه به جزای. دا دیان چې ده دا اسم صفتی دی الله ده. اسماء دو قسمه دي، یو اسم ذات ته چې لفظ دی الله مبارک ته. اسم ذات څه ته وایي؟ ما يدل علی ذاته تعالی، دا اسم ذات ته. ایو اسماء صفتی دي. اسماء صفتی دال دی، هغه چا ته وایي؟ دا هغه اسماء ته وایي تدل علی وصف قائم بذاته تعالی، چې دا دالی په وصف باندې چې قائم په ذات پورې، ان ذات موصوف بالصفات، هغه ته اسماء صفتی وایي. لکه رحمان، رحیم، مالک، دنیا اسماء صفتی دي. نو دا دیان چې ده دا اسماء صفتیونه ده. دیان په معنا د مجازي سره ده. وقت زمان یو معنا ده، وقت زمان وقت یو معنا ده. خاص یو معنا ده. نو وقتون پسې و ازمان وای، دا ولې وای؟ کدای شي دا شاعر ناظم زر کدای چې وقت نه مراد وقت معینی، ازمان نه مراد ازمنه مختلفه، ماضی، حال، استقبال. و احوال، حال صفت غیر راسخ ته وای. کوم صفت چې غیر راسخی اته حال وای. لکه جانی زید راکبا، دا رکوب صفت غیر راسخ ته، هر وخت خو نه کنه، خو کله یې کله نه. نو صفت غیر راسخ دې ته وای حال. نو دا معنا ده چې ولا یمضی علی الدیان وقت، نه جاری کیږي په الله باندې سبحانه، ان مقارن کیږي الله سره وقتون. الله سره د وخت مقارنت نشته. وهو ازمان، ان الله باندې جاری کیږي زمانه، نه اوقات جاری کیږي، نه زمانه. لا یقارنه وقت، الله سره نه د مقارن وقت چې انفکاک ممکن نه. ځکه د الله صفات خو هغه دي کنه چې الله نه انفکاک نه کوي. ځکه الله منزه ده د دې نه چې د باندې وخت تیر شي یا حال په تیر شي. ځکه زمانہ، مکان، حال دا خو مخلوقات لله تعالی، دا خو مخلوقات دي. نو دا مخلوقینو باندې جاری کړي، په خالق نه جاری کړي. ځکه الله نه د متصف په صفاتو د حدوث. بیا خو لازم شي قبول دی حوادثو التغییر. ځکه دا ټول امارات ته حدوث دي، وقت، زمانہ، مکان، دا خو د حدوث نښې دي. حالانکه الله قدیم ده بذاتی و صفاتی. الله ذاتن هم قدیم ده، صفتن هم قدیم ده. نو الله باندې حالات نه جاری کیږي. حالات یعنی صفات، دا حالات الله باندې نه جاری کیږي. حالات هغه صفت غیر راسخ ته وایي، نه جاری کیږي الله باندې. ان د مقارن الله سره وقت، ځکه الله منزه ده د دینه چې د باندې اوقات جاری شي، حال په جاری شي، صفت غیر راسخ.
ځکه زمان دا مکان دا حال دا صفت غیر راسخ دا خشان دی مخلوق ته دا حوادث دي الله منزه د حوادثونه او د الله قدم ثابت ده هم بذاتی و صفاتی و احوال ولا يمضي على الديان وقت نه جاری کیږي په الله سبحانه باندې وقت و ازمان زمانه ان ازمنه مختلفه حال ماضی استقبال و احوال الله باندې احوال نه جاری کیږي احوال یعنی صفات هغه صفات چې غیر راسخي دا په الله نه جاری کیږي بحالین ای فی حال من احوال الانسان وغيره من ذوی الاحوال په یو حال کې د احوال د انسان نه یا په یو حال کې د احوال د مخلوق نه چې ذوی الاحوال په یو حال کې په الله باندې دا نه جاری کیږي خالی ورپسې وایي مستې ده